کې خارو یې زه ته ووایه زه خارو یم زه خارو یم او زه مازدیګر دی راوتی یم ها خارو یم خارو او ته څوک یې لکه ته څوک یې هلته وګوره هلته وګوره دا بکر دی ته څوک یې دا بکر دی ته ورګه خپله وایي ها بکر ابوبکر بکر صدیق او دغه پکې واړه دا پکې واړه ماشومان دي او دغه تاسو ګورئ دغه ښایسته یخې د چینې اوبه او دغه ښایسته نظارې دغه شاته هم ماشومان ناست دي او دا واړه په دې درب کې ګرځي په دې شینکي کې د مازدیګري نه خوندونه پورته کوي او د خپلو ماشومانو سره خلک راوځي چاته چې موقع میلاویږي چاته چې موقع میلاویږي د خپلو ماشومانو سره راوځي دلته او دغه مازدیګري هم لنډوي او دا واړه هم پکې خوشحالېږي صحیح ده نو ما دې وخت خپل دوه واړه ماشومان ځان سره ایستلي دي او نور واړه نو چېرته تللي دي هغه به انشاءالله د خیر سبا راوباسم ټیک شو ای خوله آها زو راځه ابوبکر دی ابوبکر ټاټا وکړه ابوبکر ټاټا ټاټا بای 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 ټاټا ته وکړه زه ابوبکر یم ته ووایه بای بای ته وکړه خارو دی زه خارو یم بای بای ټاټا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سید رحمان کاکا خیل یو ځل بیا ستاسو ته مخاطب یم د خپل کلي علاقې د دغې د خوړ د غاړې نه کوم چې تاسو ګورئ دلته مختلف خلک راغلي دي ماشومان دي لوی دي او دغه شیان هم پکې خرڅېږي دا د خوړ غاړه او ښایسته زبردسته یخې اوبه او ښایسته موسم نو زمونږ دستک جندول یوټیوب چینل لایک کوي او سبسکرایب یې کوي که چاته دا ویډیوګانې خوښې راځي او په زړه پوري نو موږ ته خپل کمنټس هم وکړئ دا زمونږ کلی معیار جندول دی راشه ابوبکر بکر او دا زما خارو نوې خارو نوې ابوبکر دی او په دې ځای کې باندې موږ څادر خور کلی ښه برابر دا ښه برابر څادر هم خور کلی دغه تاسو ګورئ یاله خارو ډیجډه 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 هغه دی خارو هلته ګورئ ډیجډه ابوبکر 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 ونه لویږي خارو تا پکې څه شي کاکا ګوره دغه ښایسته او زبردسته مناظر دا زموږ د کلي دي او دا د اوبو غاړه ده او ښایسته زبردسته یخ ډنډ دی د اوبو د چینو اوبه دي بارانونه هم پکې شوي دي او ماشاءالله موسم هم ډېر ښایسته شو زبردسته موسم شو او دلته د خپلو ماشومانو سره اکثر موږ راوځو او دغه د ژوند نه مزې پورته کوو الله پاک چې په ټولو باندې رحم و کرم وکړي ګوره کې دغه یارانو سره د ښکاري سپی راایستلی دی او السیشن دی دا ډاکټر مکوه ډاکټر محمد ادریس دغه سره د خپل سپی راایستلی دی او سپی دلته په خوړ کې ولمبو او اوس روان دي د خیره څه کور ته